نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانعام پارہ نمبر 7 رکو نمبر 2 آیت نمبر 11 خلاصہ د رکو پس د هغې نه لفظي ترجمه. په دې رکو کې تخویف دی، يرول دی د رب العالمین د عذاب نه. کوم کسان منکرین د انبیاء کرام پسې مسخرې ټوقې کولې، د هغوی توهین به کو، استهزاء به کوله. تاسو وګرځئ په ځمکه باندې، د هغوی نه عبرت حاصل کئ، د هغوی انجام وګورئ. دلیل عقلی دی په دې خبره باندې چې څومره مخلوق په اسمان کې دی او که په ځمکه کې دی او که په فضا د دې دواړو کې دی، د دغه ټولو مالک، رازق او متصرف صرف یو الله دی. د تبلیغ د کولو 3 طریقې بیانېږي. تخویف اخروي دی، راشئ ایمان راوړئ، ځان د شرک، د کفر، د ګناهونو نه بچ کئ، ورنه د آخرت د عذاب د پاره ځان تیار وساتئ. بشارت دی د پاره د هغې کسانو چې کوم ایمان والدي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب العالمین خپل محبوب ته فرمای، قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، سیرو وګرځئ په قدمونو سره یا په مطالعه کولو سره، فی الارض په ځمکه کې. تخویف دی په باره د دنیاوي عذاب کې. ثم انظروا بیا وګورئ تاسو کیف کانا څنګه شو عاقبة المکذبین، انجام د دروغ ګڼونکو حق لرا. عبرت حاصل کئ، د هغوی انجام وګورئ. دلیل عقلی بیانېږي په طریقې د اعتراف او د اقرار د دغه منکرینو. هغوی هم دا مني چې د ځمکې خالق مالک هغه الله دی. قل ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم، لمن ما د چا په اختیار کې دی هغه څه چې دی فی السماوات والارض، په اسمانونو کې او په ځمکه کې. دا په اختیار او ملکیت د چا کې دی، څوک د دې مالک او څوک د دې متصرف دی. هغوی سره بل جواب نشته دی. قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، لله، دا په اختیار د الله کې دی. رد دی په شرک فی تصرف باندې. څنګه چې د مؤمن مسلمان عقیده نظریه ده چې د نفع او نقصان مالک هغه صرف یو الله دی، دغه شانتي عقیده د مخلوق په باره کې ساتل دا عقیده شرکیه ده. کتبه لازم کړي دی هغه په طور د احسان، علی نفسه پزان خپل باندې، الرحمت مهربانی رحم کول. دیکھ زیر او د پاره د مومنانو، تخویب دی د پاره د منکرینو. لا یجمعنکم، خامخا راجمع کوي با هغه تاسو لره، الی یوم القیامت، ورځې د قیامت ته. لا ریب، شک نشته دی فیه په هغې کې، په راتلو د دغه قیامت کې یا په جمع کېدو د دغه ورځ کې. الذین هغه کسان خسرو چې تاوان کې اچولی دي، ضایع کړي دي، انفسهم ځانونه خپل، والعقل نظر صلاحیت د هغې نه فایده نه ده اخیستې. فهم لا یؤمنون، نو هغوی ایمان نه راوړي. بل عقلي دلیل بیانېږي. وله او خاص د دغه الله په اختیار کې دی ما هغه څه سکن فی اللیل چې آرام کوي د شپې، والنهار او د ورځې، د شپې آرام کوي او د ورځې خورېږي. وهو او هغه الله السمیع، هر څه اوري، العلیم او په هر څه باندې پوهېږي. طریقه د تبلیغ بیانېږي. قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، اغیر الله، آیا سوا د الله نه، اتخذ ونیسم زه ولیا، بل دوست، مددگار. امزا د پاره د انکار، یعنی نه نسم زه، بل مددگار او بل دوست. د الله صفت بیانېږي. الله خو هغه دی فاطر السماوات، چې پیدا کوونکی د اسمانونو دی، والارض او د ځمکې دی، داسې خو بل څوک نشته دی. وهو او هغه الله یطعم، خوراک ورکوي، رازق ذات دی، ټول ورته محتاج دی. ولا یطعم، او هغه ته خوراک نشي ورکړی کېدی، ځکه هغه د خوراک نه پاک دی، خوراک ته محتاج نه دی.
او کوم چې خوراک کوي هغه چرته معبود کېدی شي. دویمه طریقه د تبلیغ، قل ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم انی چې یقینا ما اتا امرتو حکم شوی دی ان اکون چې شمز اول من د هغه چانا اسلم چې اسلام یې راوړی دی. شمز اول د الله حکم منونکی او حکم کړی شوی دی مات. ولا تکونن من المشرکین مکیږئ تاسو د مشرکانو نه. درېمه طریقه د تبلیغ، قل ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم انی بېشکه زه اخاف یریږم ان عصیتو کچرې نافرماني وکړم زه ربي د رب خپلنا عذاب یوم عظیم، د عذاب د ورځې لوی نه. نسبت ځان ته کړی دی، مراد د دې نه مخاطبین دي. ګوره د الله نه علاوه بل مددگار دوست منسئ، په الله باندې ایمان راوړئ، د الله حکم منئ، د الله سره شریکان مه جوړوئ، ورنه د رب العالمین عذاب به در باندې راشي. من یصرف هغه څوک چې واړولی شو عذاب عنه د هغه نه او عذاب نه به بچ کېږي په ایمان سره، یومئذ په دغه ورځ باندې فقد رحمه پس یقینا رحم وکړو الله په هغې باندې. څوک چې هم د ځان سره ایمان ویسي الله په هغه رحم وکړي. وذلک الفوز المبین او دا کامیابی ښکارا. دلیل عقلی بیانیږي که چرته تا ته نقصان ورسی، تکلیف ورسی، مصائب اور تکالیف در تراشی، نو ځان په دې خبره باندې پوهه کا چې د لرې کولو والی څوک هم نشته دی سوا د الله نه. او که چری رب العالمین درته صحت درکوي، اولاد درکوي، مال دولت درکوي، نو بیا هم په دې باندې ځان پوهه کا چې څوک هم درنه نشي اخیستلی، ځکه دا ټول د الله په اختیار کې. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ او کچری ورسی تا ته الله بدر فس تکلیف سرا. او په مومن چې کله تکلیف راځي نو هغه سره یې ګناهونه معاف کېږي، درجې اوچتېږي. نو دغه تکلیف، دغه مصیبت، دغه پریشانی، دغه غم، دغه خفګان چې کوم درته رسېدلی دی، فلا کاشف نشت دی لرې کوونکې له دغې لره الا هو سوا د الله نه. نو څه به کې رابشي الله طرف ته به رجوع وکړي، د الله نه به وغواړي او د غوښتو د ټول نه ښکلې طریقه هغه مونځ دی، نوافل به وکړي، صلات حاجات به وکړي. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ او کچری ورسی تا ته څه خیر، صحت، مال، دولت، عزت، نو د دغې د لرې کولو والا ختمولو والا څوک هم نشته دی. فهو نو هغه الله على كل شيء په هر څیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی. وهو او خاص هغه الله القاهر غالب او زورور دی فوق عباده پاسا د بندگانو خپلو. قدرت سره، مرتبه سره، ذات سره پورا اختیار لري دغه الله، حکمت والا خبردار ذات. وهو الحکیم الخبیر او هغه د حکمت والا خبردار. څه کسان راغله د مشرکینو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې موږ د اهل کتابونو تپوس وکړو چې موږ ته د دې رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې کوم ذکر دی، کوم اوصاف دي، هغه کتابونو کې موږ ته وښایي. هغه ویل چې نشته دی، یعنې دروغ یې ورته وویل. الله رسول ته فرمایي چې موږ ته اوس په خپل نبوت باندې دلیل وښایه، ګواه پیش کا. د قرآن دا آیات رب العالمین نازل کو. قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای شیء کوم یو شی اکبرو ډیر لوی دی شهادتن په ګواهۍ کې. قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله چې الله لوی دی په ګواهۍ کې، په شهادت کې. دغه الله ستا د نبوت او د رسالت ګواهي ورکوي په قرآن کې. دغه الله شهید ګواه دی بینی و بینکم پمن زما او پمن ستاسو کې. دلیل وحی بیانیږي. دلیل وحی هغې ته ویل کېږي چې نسبت کېږي الله ته. و اوحی او وحی کړی شوی دا الی ما ته هذا القرآن د دې قرآن، او قرآن وحی د دې دپاره شوی ده لانذرکم چې ویروم زه تاسو لره به په دې سره. ومن او هغه څوک هم بلغه چې ورسي ورته قرآن. دې کې اشاره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت
تر قیامت پوری دی خاتم الانبیاء دی زجر دی د پاره د منکرینو یا دومره دلایلو باوجود بیا دا ستاسو څنګه عقل دی چې دا شهادت مني چې د الله سره نور معبودان دي أئنكم آيتاسو لتشهدون گواهی ورکوي أن مع الله جديد الله سرا آلهة أخرى معبودان نور دا څنګه عقل له قل ورته وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا اشهد زنورکم دا گواهی زما عقل خو نه مني قل ورته وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما بشک هو هغه الله اله واحد معبود اکیو دی عقلهم داوي نقلهم داوي وحيهم داوي دلائلهم داوي چې الله اکیو دی وإنني أو بشك بريء مما بزارم ده غسنا تشركون تشركوي تاسو ده الله سرا دا ده زد او ده عناد ده وجنا وندوي رسول الله هم پی جنی قرآن هم پی جنی دین اسلام هم پی جنی چه ده حق اور سچ ده الذين هغا کسان آتيناهم الكتابا چه ورکڑه ده من حقیت کتاب اهلی کتاب دی يعرفونه بجني هغوي دا رسول دا قرآن دين اسلام كما يعرفون ابناءهم لك سنگا چه بجني دوي زامن خبل الذين هغا کسان خسروا چه تاوان کی چول دي انفسهم زاننو خبل لرا فهم لا يؤمنون پس هغوي ایمان نراوڑی